سلامونه او نیکې هیلې خدای دې وکړي چې ټولستان راته روغ و جوړ اوسي. ستاسو ورور ستاسو ملګری ولسکشر الکوزی د بېنظیري انډیوال ستاسو په درانه خدمت کې ده. دمګړۍ زما لایف خپرونه ګورئ او تم به پاتې شم چې دوستان را سره شي، بیا به انشاءالله پرې خبرې کوو. پیج نوی ده، پاڼه نوې ده، څوک پکې دومره نشته. نو زه هیله کوم چې ځوانان ویډیو ځان سره شیر کړي او کومنټ کې به هم خپله شماره د واتساپ ولیکم، کار څوک غواړي چې واتساپ کې ونډه واخلي او خپرونه کې را سره ونډه واخلي. کال نه کېږي چاته ښه ورور مې دوستانو هیله کوم ویډیو ځان سره شیر کړئ. زه به کومنټ کې خپله شماره ولیکم. ستړي مه شئ، هرکلی ټول دوستان ته یم. خدای دې وکړي چې ټول دوستان راته روغ و جوړ و د صحت په جامو کې اوسي. دوستانو هیله کوم ویډیو ځان سره وړاندې شیر کړئ چې دوستان زیات شي او تر اوسه په خپرونه کې ونډه واخلي. د ټلیفون شماره به هم په کومنټ کې تاسو ته ولیکم چې تاسو ته معلومات وشي چې کومه شماره ده. په دې شماره را سره کولی شي چې واتساپ ته زنګ وهئ او خپل نظر را سره شریک کړئ. البته نظر به که چېرته شکایتونه لرئ د شفاخانو نه ظلم شوی د هغې په هکله تاسو کولی شئ چې نظر را سره شریک کړئ. دا زما شماره او هیله کومه چې ډېرو نه ډېر دغه ویډیو شیر کړئ که غواړئ چې د افغانانو په غم کې که غواړئ چې افغانان یا د تاسو ولس د دغه قصابانو له لاسه وژغورل شي نو ویډیو را سره شیر کړئ. موضوع ته راځم، موضوع باندې به خبرې کوو. واتساپ شماره ده، هیله کوم دغه واتساپ شماره چې زه تاسو ته دلته په کومنټ کې درکوم نو دا مې دې دپاره درکړې ده چې تاسو نظر راکړئ او نظر نه وروسته هیله کوم د واتساپ له لارې ما مه په عذابوئ. هر څوک چې مې په عذابوي هغه زه بلاک کوم. ښه، ډاکټران که قصابان، ډاکټران که قصابان ورور را سره په اړیکه د هغه وروسته راخلم. تاسو لږ زر ویډیو شیر کړئ، زر شیر کړئ، ګروپونو کې شیر کړئ چې نور دوستان هم راشي. زموږ موضوع دا ده چې ډاکټران یا قصابان په افغانستان کې چې تاسو هر چېرته ډاکټر وینئ ټول نه ښیمه، ځینې ډاکټران ښه دي چې هغوی د مریضانو سره ښې مرستې کوي. د دې په هکله ما یو ویډیو جوړه کړې وه
هغه ویډیو په یوټیوب کې او هم په فیسبوک کې اچولې ده، خو متاسفانه چې ما سره داسې څوک نشته چې یا نظر ورکړي یا لیک وکړي یا هغه ویډیو شیر کړي. خیر پروا نه کوي، ځان زه د ولس دپاره کوم، د خدای دپاره یې کوم. تاسو دپاره یې نه کوم چې په فیسبوک کې پراته خلک یاستئ، صرف د خدای دپاره یې کوم، د ولس دپاره یې کوم. یو نفر خو به زمونږ غږ واوري که نه، یو نفر خو به په دې خبره باندې فیصله وکړي چې دغه خبره صحیح ده. ښه، ډاکټران کې قصابان په افغانستان کې اول خو دا ده چې ډاکټر باید ځان سره فکر وکړي چې زه په دې خاوره کې لوی شوی یم، دغه خاورې ماته څه راکړي دي. ډاکټر صاحبان چې کله که چېرته چا نه پوښتنه وکړي چې شی ځان نه جوړی، وی والله زه غواړم چې ډاکټر سم. ښه، چې ډاکټر شوي هلته خو په لومړي سر کې دا وایي چې زه غواړم ډاکټر شم چې تر اوسه خپل ولس ته خدمت وکړم. خو د دې تر څنګ بیا څه شی وایي او ذهن کې څه شی دي؟ ذهن کې دا دي چې وایي ډاکټر شم چې خلک حلال کړم. یعنې که مریض راغی به زور ته څنګه بندوبست کولی شم چې دا مریض او په کوم سیستم باندې دا مریض ختم کړم، او د مریض تر څنګ چې څوک راغلي دي پیسې راوړي دي هغه هم ختم کړم. ما مخکې له مخکې دې ته وویلې، دغه ولس ته مې ویلې، ولس باندې مې غږ وکړو چې ولسه بیداره سئ، ویښ سئ. که تاسو د هر چا په وړاندې باندې ویډیو جوړه نه کوئ، سوشل میډیا ته یې وانچوئ، خلکو ته یې رسوا نه کوئ، خلک هېڅ نه پوهېږي. واتساپ شماره په کومنټ کې ده، کولی شئ چې زنګ ووایو، د خپل نظر د دې په هکله باندې وایي. شفاخانه جوړه سوې ده. اول خو دا شفاخانې جواز دا په څه شي باندې اخلي؟ دا چې جواز اخلي د سیتامې نه، هلته به یو څوک پیدا کوي، د هغې تر څنګ به ورته پیسې ورکوي، هغې ته به جواز ورکول کېږي. کله چې جواز ورته ورکړل شو دا نور چالان شو. دوی فکر کوي ښه پلاني نه مې پیسې قرض کړي، بستاني نه مې قرض کړي دي او نرسه مې نیولې ده یا مې درملتون جوړ کړی، څنګه کولی شو؟ یو دوه درې مریضان اعلانونه ورته ورکوي او دا راځي. درګرده چې کله راغلل او هلته خو ورته قصابان ناست دي که نه، د ده به سر درد کوي، دا به ورته د معدې دوا ورکوي. د ده به سر درد کوي، دا به ورته د پښو دوا ورکوي. د ده به سر درد کوي، دا به ورته د غاښو دوا ورکوي. دواګانې هم تر اوسه صحیح دواګانې نه دي چې ته وایې چې والله هو صحیح دوا به ورکړي او مریض ته به خدای پاک شفا ورکړي. د افغانستان د ډاکټران چې څوک په ډاکټران اوسېږي او په شفاخانو کې د لاسه دا ولس ډېر درپدره ده. نو دا ما اړینه وګڼله چې رسو په دې باندې یو موضوع جوړه کړو او په دې باندې خبرې وکړو. که چا سره شکایتونه یې ستونزې په کومه شفاخانو کې، هغه هم راته ویلی شي چې مخامخ راته ووایي او دغه لایف ویډیو دا به انشاءالله پاتې خلکو غوږ ته به رسېږي، خلک به بیداره کېږي. زه مریضانو نه هیله کوم هر څوک چې مریضان دي ورته شفا وکړي. د مریضانو تر څنګ چې څوک هغه یعنې وړي ډاکټرانو زه یوه هیله ترې کوم. اول خو هیله مې دا ده چې تاسو کولی شئ چې د ډاکټر په هکله باندې یو ویډیو جوړه کړئ چې څوک تاسو سره ظلم کوي، د هغې په هکله باندې معلومات راته موږ ته کړئ. موږ کولی شو چې د سوشل میډیا سره شریک کړو او د شریکېدو تر څنګ په هغې کې اصلاحات راځي. هېڅ شی بغیر مبارزې نه، بغیر د مجادلې نه، بغیر چې ته هغې سره یعنې ختمېدونکی نه ده هېڅ شی. ژوند چې ژوند د ژوند سره به هم یو مبارزه کوي چې تر اوسه ژوند دې پر مخ لاړ شي. ډاکټر درته وایي چې دونه پیسې راکړې، ته ورته دلیل نه ورکوې چې څنګه په دونه پیسې زه دا مریض تا ته وسپارم. کله چې تا ته مریض دوا درکړه، یو مشر راخلم را سره ده په اړیکه کې، نو خدای دې وکړي چې سلامونه مشره، ستړی مشې، هرکلی درته وایم. ښه، ورور مې ستاسو نوم او کوم ځای نه را سره په اړیکه کې؟
ښه ډېر ښه څه د ډاکټرانو په هکله چې قصابیان یې شروع کړي دي مریضان رنګارنګ علالۍ څه ویل لري د ډاکټرانو په هکله باندې مهرباني ویل خو دا ورته لرم چې اولین خو د افغانستان کې کوم ډاکټران چې دي که نه دا باید ښه صحیح سټوډیو وکړي ښه سپیرنګ ولري نو دولې دې ډاکټري وکړي که دغه رقم د ډاکټري کوي د حکومت یې دغې په څه کې باید پلټون وکړي چې دا خلک ونیولی شي دې ته مجازات ورکړلی شي نو دا خو ټول کار خو حکومت نشي کولی خو ولس پورې مړلی ولس دې کې څه وکړي ډاکټر ته ځي ډاکټر ته نه وایي چې ته په کوم دلیل باندې مانه 200 روپۍ فیس اخلې ستا دلیل چې ده چې ته مانه یوازې د مینې 200 روپۍ ته مانه اخلې په کوم باندې اخلې آیا خبره دا ده چې افغانستان کې خلک یو ډېر جزون څه نه خبر نه دي ډېر خلک یوه دویمه خبره دا ده چې خلک یورې مریضون شي تکلیف ورته پیدا شي او پېښ شي نو خامخا دی ورځي هغه ډاکټر ته چې هېڅ پوهېږي نه دی خبرې دی ورځي ځون ورته معاینه ورته کوي دوایي ته نه وخوري دا خلکو څه نه ده خلک به مثلا نه ویر شي خو د خلک به کیچي شه اخري به کیچي شه باید د دې پورې یوه زمینه مسایده شي په افغانستان کې زمینه بل څوک نشي مسایده کولی بغیر د دولت نه نو چې خلک د ګوره دولت به کم کار زرو کوي موږ چې همیش وایو مودي یو خبره کوي وایي هغه وایي تاسې مه وایئ چې وطن تاسو دپاره څه کړي دي تاسو داسې وایئ چې تاسو وطن دپاره څه کړي دي موږ به دا هر کار داسې نه کوو چې دا موږ په حکومت باندې پړی واچو صحیح ده حکومت صحیح ده چې په ستونزو کې اخته ده ایران سره وجنګېږي امریکا سره وجنګېږي پاکستان سره وجنګېږي چا سره وجنګېږي یعنې هغه کې نورې ستونزې هم دلته په حکومت کې موجوده دي اما ولس باید چې وکړي ولس د دوی په وړاندې باندې کم عکس العمل باید وښیي ولس باید د خپل ځان نه څنګه دفاع وکړي ولس باید د ځان نه څنګه خپله دفاع وکړي حکومت خو صحیح ده موږ په دې خبره کې منو چې حکومت سروې نه لري چې لاړ شي ډاکټران د سروې لاندې ونیسي شفاخانې د سروې لاندې ونیسي او د ډاکټر ته د فیصدي ورکړي چې ته که مریض کتلی شي په 50 افغانۍ باندې ته مریض کتلی شي که شفاخانه خلاصی دا ګز دا میدان که نه خلاصی وروره خپل کار دی کوه موږ نشو کولی چې هغه باید ورته فیصدي وکړي خو دلته فیصدي څنګه حکومت جوړولی شي مهمه خبره دلته دا ده چې خلک باید غږ پورته کړي چې موږ تباه شولو موږ برباد شو چې بیا حکومت د هغې په وړاندې باندې عکس العمل وښیي نو خلک چې اوس ته راځي زه ډاکټر یم ته چې ما ته $1,000 د مینې په سر باندې راکوې نو دکې خو حکومت ملامت نه ده دکې ملامت ته خپله یې چې ته ما ته پیسې راکوې یعنې هغه د حد نه زیاتې پیسې راکوې خلکو د پوره په کور دا دی چې کله یو سړی ورځي ډاکټر ته باید ډاکټر ورته معلوم وي چې دا ډاکټر دا که نه یوه دویمه خبره دا ده چې د افغانستان خلکو وخت غواړي دا ډېر وخت غواړي چې موږ افغانستان د دې بدبختۍ نه خلاصېږي چې هغې کور خلک وځي کور ته پوه شوې که نه نو باید دې خبره غواړي وخت نو خلکو د پوره دا ده چې دی معلومات وکړي چې ولرېږه زه کوم ډاکټر ته ویدم دا ډاکټر څه کولی شي طبیبي کولی شي ولرېږه دا ډاکټر دا که نه ده دا پېژندګلي باید خلک وکړي ځکه دا هم نه ده چې په افغانستان کې ډاکټران شته افغانستان کې ډاکټران هم شته هسپتالونه هم جوړ شوي دي وینې معاینات هم کېږي خپله ښه رزلټ هم راوځي بعضې داسې څه رزلټونه راوتلي دي د کینسل چې هغه عرض ته لوړ دي که هندوستان ته لوړ دي که پاکستان ته لوړ دي افغانستان کې رزلټ ورته خیاله ده چې تو کینسل ده یا ګردې یا یندې یا برکاس دی نو هغې څه ته شته یې خو ټولو نه ښه خبره دا ده چې خلک کوم ډاکټر ته ورځي باید وپېژني ډېره مننه ښه شپه تاسو ته غواړم ډېره مننه مننه
ورور را سره خپل نظر را سره شریک تاسو هم خپل نظرونه را سره شریکولی شئ. نو هیله کوم ویډیو شیر کړئ ځان سره. حد اقل که غږ نشي پورته کولی ویډیو خو ځان سره شیر کولی شئ. 2 3 4 ګروپونو کې خو شیر کولی شئ که نه. که تاسو غږ نشئ پورته کولی، که ډارېږئ، یا که تاسو ستونزې لرئ، یا تاسو مصروفیتونه لرئ، یا تاسو د ولس په قصه کې ناست یئ، تاسو خو دومره کولی شئ چې یو څوک غږ پورته کړي د هغې غږ نورو خلکو ته ورسوئ. کولی شئ که نه. او بله خبره دا ده، بېادبي د ډېر مافي هېڅکله به موږ په پردیو جوابچي باندې تیزونه نه اچوو. هېڅکله به موږ نه ځو په پردیو جوابچي باندې باید تیزونه وانه چې موږ باید خپله ځان نه. خو تاسو کې غیرت شته که نه شته، دا تاسې ولې د دغې په وړاندې باندې ما ته خو شرم درېږي چې ما ته خو ډېر شرم درېږي چې زما یو افغان د پاکستان سفارت ته ولاړ د مریضۍ دپاره ویزا اخلي وځي پاکستان. ما ته ډېر د شرم ځای ده. زه شرم سره بیخي خورې ایرې کېږم چې زما یو افغان ځي د پاکستان سفارت ته ولاړ یو ټیلي یو تنبي یو سبی ځي ماښام ځي درېږي چې څنګه ویزه واخلي لاړ شي هلته. ولې په دې کې څه فرق ده؟ هلته ملایکې دي په پاکستان کې چې موږ ته دوا راکړي، موږ پرې جوړ سو، او په افغانستان کې ځناور دي. لږ زري غیرت پکار ده، په خپل عزت باندې لږ زري غیرت پکار ده، لږ زري ویښېدل پکار دي، لږ زري شرافت پکار ده. زه ډاکټر ته یم چې ډاکټره په تا د نالت سي، ته شرمېږې نه چې تا نه دی تا ورور ځي بل د تربور سر ته. زه ډاکټر ته یم ته شرمېږې نه په دې خبره باندې، ته شرمېږې نه چې ستا ورور ځي تربور ته هغه ورته دوا ورکوي. ته شرمېږې نه چې ته د خپل ورور اخله د یو تربور په پښه کې اچوې. دغه پیسې چې بل ځای ته ځي دا ولې په خپله افغانستان کې نه مصرفېږي؟ خو دوا خو یې سم وکوه، دوا خو یې ورته سمه ورکوه. زه پیسې دې م ترې واخیستلې په دغه نامه د ډاکټر صاحب دغه مریض واخیسته، یا د مریض کورنۍ، یا به یې پټی خرڅ کړی، یا به یې چی کړي تا ته پیسې راوړي دي. اما حد اقل دومره خو فکر وکړو چې هغه سالمه دوا ورته ورکړي چې مریض ته خدای پاک روغتیا ورکړي. نه ته خدا نه کې سر په دې باندې ناست دومره پیسې راته راکړه خیر وخلاص. شرم زه په دې باندې شرمېږم چې زما هېڅ شی باید نور پاکستان ته لاړ نه شي، او نو زه باید هغې ته محتاج شم. ولې؟ اخر انسانان یو که موږ حیوانات یو؟ زه حیران پاتې یم. زما د 2 ټکو پولیس زما ستا د خورګانو جامې لټوي، بیک کې لاس وهي، د 2 ټکو چې په رپۍ باندې به نه ارځي په تورخم کې به زما ستا د خور په جامو کې لاس وهي. چیرته د غیرت چیرته لاړه؟ غیرت مو چیرته مو غیرت ورک کړی ده؟ تاسو زه حیران پاتې یم. حیوان چې حیوان ده، بل حیوان خپل هغه ته نه پرېږدي، نه خپلې جونګړې ته پرېږدي، نه خپل کور ته پرېږدي، نه خپل ناموس ته پرېږدي. اما موږ د حیواناتو نه بدتر شوي خلک یو، په زوره په خپل لاس باندې ورکوو. ډاکټره خدای دې تا نه دا ډیګري واخلي، چې خدای دې تا نه دغه ډیپلوم واخلي، خدای دې په کور کې داسې غضبونه اخته کړه، داسې غضبو باندې ګرفتاره شي چې ته په دې باندې شرمېږې نه چې د تا خپل ورور ځي د پاکستان سفارت ته ولاړ یو، هلته ټیلې ټمبې کېږي، سبۍ ولاړ یو، بیګا ولاړ یو، هغه هم په موږ زر دپې نخرې کوي. بیا ډبګیرۍ ته ځي، بیا چې کله ډبګیرۍ ته لاړ شي، ډبګیرۍ کې هلته بیا هغوی پې رنګارنګ نخرې کوي. هله ماجر راغلی ده، بیا انډیواله دونه قطار کړي دي. هندوستان کې په مریضانو تجارت شروع، افغانستان کې په مریضانو تجارت شروع ده، پاکستان کې په مریضانو تجارت شروع ده، او تاسو چپې خولې ناست یاستئ. تاسو چا لپاره ژوند کوئ؟ سبا به مړ بسئ. دغه تاسو چې د فیسبوک کې پراته هستئ یا په داخل د افغانستان، چا لپاره ژوند کوئ؟ د ځان دپاره ژوند. لعنت دی په تاسو باندې. د ځان دپاره خو حیوان هم ژوند کوي. نو ستا او د حیوان څه فرق ده؟ د ځان دپاره خو هر څوک خوند کوي، دغه کوي. دلته زما ټول صحیح ده. زه دغه بلې خبرې ته هم راځم، تاسو ته دا واضح کوم. ما ته زور راکوي. زما مشران لیکي چې منظور پښتون زنده‌باد،
مشر زه خو خیر ده که زه یې ولیکم پروا نه کوي، که تی ولیکي که بلې ولیکي که بلې ولیکي پروا نه کوي. زما مشران لیکي چې منظور پښتون زنده‌باد پښتانه سره یو کول غواړي. ښه منظور پښتون خو پښتانه سره ورکول یوول غواړي، خو د پښتونخوا پښتانه سره یو ځای کول غواړي، نه د افغانستان پښتانه. دا ښه په غوږو کې هم داسې ښه خلاص غوږ یې واورئ. هغه د آئین په چوکاټ کې چې هغه ځان ته قانون وي چې قانون غواړي، چې غواړي صحیح ده. من هر چېرته د حق باید پلوي وکړو، خو تاسو څه کار کړی ده؟ تاسو کې کوم منظور پښتون پیدا شو؟ زه د خپل سیاسیونو ته تاسو د افغانستان د ولس دپاره څه وکول؟ ټول عمر مو په پردي جوابچي باندې تیزونه واچول، پلاني ته مو چک وه، بستاني ته مو چک وه، بل ته مو چک وه، هغه ته دومره کارونه من کې پراته دي. خپله اصلاحاتو دپاره نه روزو، پلاني سره پراته یو چې والله پلانی د زنده‌باد زنده‌باد مرده‌باد دپاره موږ تاسو ناست یو. د خپل ځان دپاره یو څه کولی شئ که نه شئ کولی؟ د خپل ولس دپاره د خپل کورنۍ نه شروع کړه، د کورنۍ نه راوځه کلي ته، کلي نه راشه ولسوالۍ ته، ولسوالۍ نه راشه ولایت ته، ولایت نه راشه د هیواد په سطحه د خپل حق وغواړه. تاسو پوهېږئ تاسو انسانان یاست، تاسو په خپل ارزښت نه پوهېږئ، تاسو انسانیان یاست. تاسو سره چې څوک ظلم کوي د ظلم په خلاف باندې باید تاسو غږ پورته کوئ. تاسو انسانان یاست، تاسو حیوانات ناست. تاسو ته خدای پاک دا ویلی دي چې ته انسان ته په آزاده فضا کې ژوند کولی شي، اوبو نه خوند اخیستلی شي، هوا نه ژوند خوند اخیستلی شي، امنیت نه خوند اخیستلی شي، تعلیم نه خوند اخیستلی شي، بل شي نه خوند اخیستلی شي. موږ صرف همدې ته ناست یو. دولت موږ ته څه کړي دي او پلاني موږ ته څه کړي، موږ خپله هم څه نه کوو، موږ خپله هم څه نه دي کړي، موږ خپله په خپله څه نه دي کړي، ځان سره مو څه نه دي کړي، ځان ته مو چی نه دي کړي. په کلي کې مو ډاکټر ده، په کلي کې مو ډاکټر ده، ډاکټر بد حل شروع کړی ده او ما ته ورته ناست یو، صرف دې ته ناست یو وایي زه خیر ده پروا نه کوي، د ما کاکا دی ماما دی. تا د کاکا ماما په کور کې د خدای پاک غضب راخته کړي چې ته د دې ډاکټر یا د دې معلم چې د هر څه شي پوهېږي، خدای ته وګورئ، د ظلم په خلاف باندې راپورته شئ، غږ پورته کوئ، اصلاحات راولئ، خرڅېږئ، ټولو در په دره کړئ، خرڅ کړئ، د ځان په ارزښت نه پوهېږئ. موږ نه معلوم نه یو، نه وزي یو، نه بل شی یو. صحیح ده. د یووالي دپاره په هر ځای کې چې امنیت د هر هېواد دپاره به موږ غږ پورته کوو. خامه د ځان غږ مهمه ده چې موږ خپل غږ پورته کوو، که نه؟ واتساپ شماره لاندې لیکل شوې ده، واتساپ شماره لاندې په کومنټ کې واتساپ شماره لیکل شوې. تاسو کولی شئ چې د واتساپ شمارې له لارې ما سره اړیکه ونیسئ. دغه ټلیفون نه دلته تاسو خپل غږ را سره بدرګه کوئ، دا غږ را سره بدرګه کوي، د دې ډاکټرانو مخه ونیسئ، د دې قصابانو مخه ونیسئ. خلک ټول در په دره دي، په بد حال دي. نن سبا کور کې ډوډۍ نه پیدا کېږي، مریض چیرې وي چې چا نه پیسې واخلي. چا نه موږ وژاړو، چا نه موږ لاس وټکو، په کوم حالات باندې یو، موږ په کوم حالات باندې یو. ډاکټر صاحب لږ ځلې ځان سره فکر وکړو. ډاکټر صاحب په اوره کې زما خور و مور پراته ده، خیرات غواړي، زه په اوره کې سلفیان اخلم او درګرده یې شیر کوم. زه په کاناډا کې پروت یم، تاسو ته معلومه ده. کوم عکسونه ما په دې انجیو کې ویډیوګانې جوړې کړي دي، د ځان فرمایش مې کړی ده، ډوډۍ ته ناست یم، ډوډۍ مې ښودلي دي او پسې راتېر شه دا مې ښودلي دي او دا مې ښودلي دي. زه خو پوهېږم که زه عکس هم اخلم، یو دانه کم عکس به واخلم، هغه به زه تاسو سره شیر کړم چې تاسو ونه وایئ. زه د خلکو زړه نه خبر یم چې زه که د عکس شیر کړم، د هغوی هم زړه غواړي چې دغه شی ځای کې ژوند وکړي. زه که ډوډۍ خورم، د ډوډۍ عکس زه تاسو سره شیر کوم، خو هلته به څوک وي چې هغه به دغه ډوډۍ به هغې شپې هغې ته نه وي رسېدلې. زه یو ورور راخلم چې څوک ده را سره. سلامونه نیک هیلې وروره، ستړی مه شئ.
ښه واتساپ شماره لاندې لیکل شوې واتساپ شماره لاندې لیکل شوې ده تاسو نه قربان ما نه مه قربانېږئ ولس دپاره یو څه وکوئ دلته څه وایي ښه دلته دوی څه وایي زمونږ ملایان زمونږ ډاکټران یا موږ باندې هیڅوک رحم نه کوي دوی وایي چې د پیغمبر علیه السلام حدیث تاسو ته توضیح کوي وایي چې پیغمبر علیه السلام ویلي دي چې کفر د تاسو نه خپلیږي صحیح ده پیغمبر علیه السلام وایي چې کفر د تاسو نه خپلیږي کفر سره تاسو لاسونه مه یو کوئ کفر تاسو سره نه خپلیږي ښه کفر خو ما سره نه خپلیږي نو ته ما سره کله خپل شوې تو خو ما خپل که زه خو به کفر پرېږده ته داخل افغانستان کې کفر خو دومره ظلم نه کوي ډاکټر صاحب تا خو د کفر نه اړولې د دولت تا خو د کفر نه واړوله مسلمانه پسې راتېر شه مولوي صاحب تا خو د کفر نه واړوله نن مسلمان زی د کافر هیواد ته ځي ورته وایي ماته ځای راکړه ماته هغه راکړه نو ته خو بیا هغه د پیغمبر علیه السلام حدیث ماته غلط وایې که نه یا خو د پیغمبر علیه السلام حدیث راته غلط وایې که نه ته خو وایې چې مسلمان سره ورونه دي نو کله چې مسلمانان سره ورونه دي نو بیا زه ولې ځم بل ځای ته ولې خلک تښتي ولې د مسلمان نه نن سبا نفرت کیږي زه اوس دا وایم چې ګوره ډاکټر صاحب تا ته چې مریض راغی دا ته سرچپه مه حلاله ته کوښښ وکړه چې هغې سره مرسته تا ته خدای پاک زده کړه درکړله او تا ته خدای پاک علم درکړه ته د علم په داسې ځای کې استعمال کړه د ښځو لپاره د سره زر مه اخله ځان ته یو ښایسته بلډینګونه مه جوړوه د یو غریب تا ته چې خدای پاک علم درکړه د دې علم نه خلکو ته یې بها کړه خلکو ته یې ورکړه وعلیکم السلام ټول ستړي مشي طارق ستړی مشو نو اوس ما باندې چې نه کېږي واتساپ شماره مې لاندې لیکلې ستاسو نظرونه ما ته اړین دي واتساپ شماره مې لاندې لیکلې تاسو کولی شئ چې په اړیکه راسره ونیسئ د واتساپ له لارې خپل غږ پورته کوئ که په ویډیو کې نه صحیح راتلی دی ډاکټر تا ته چې نسي ویلی د ډاکټر په وړاندې باندې صرف غږ پورته کړه لاندې د واتساپ شماره ده د واتساپ شماره ځان سره اټ کړه سیده زنګ ووهه خپل نوم دې وښیه او د ډاکټر عیني شکایت چې لري هغه وکوه چې نظر د ډاکټر پاک له باندې لري ویې کوه ښه زما په خیال باندې فیسبوک کې کوم